هغه د کلي ورشوګانې د ګودر مازیګر هغه د کلي ورشوګانې د ګودر مازیګر مړه د ښار په دې سپېرو کوڅو کې مینه کېږي. السلام علیکم، څنګه مینوالو ښه ټیک ټاک امید او تمه ساتم چې ټیک ټاک به روغ جوړ وي. زه اسمه اخلاص او دا مهال چې کوم دی بېنظیر یونیورسټي ته راغلې یم، کومه چې بېنظیر ومن یونیورسټي ده. ایرم را سره میلاو شوه، ډېره زیاته خوشحاله شوم چې او واقعي داسې څوک شته چې هغه د پښتو سره مینه کوي. ایرم ته ته هرکلی وایم، څنګه یې ښه تاسو؟ ډېره مننه ډېره مننه. ایرم تیزې خبرې به کوئ چې ستاسو اواز چې کوم دی مینوالو ته ورسي. څنګه یې ښه د کوم ډپارټمنټ سره تعلق ساتئ او ما ته محسوس شو چې واقعي د پښتو سره ستا ډېره مینه ده. السلام علیکم، زما نوم ایرم رحیم مروت دی او زه د انګلیش ډپارټمنټ سټوډنټ یم، د ماسټر 3rd سیمسټر سټوډنټ یم. او زه چې څنګه دوی سره میلاو شوم ما ته خو ډېره زیاته خوشحالي محسوسه شوه، ډېره زیاته زه خوشحاله شوم. ما وی چې یو کس ما همیشه په ویډیوز کې په ټي وي باندې وخت وخت کتلې ده، هغه ما ته فرنټ باندې راغی او دا زما لپاره خوشحالي خبره وه واقعي. او بیا داسې کس چې هغه زما په شانې شوق لري، لکه پښتو سره مینه لري، پښتو شاعري یې خوښه ده، نو زه خو بخیر د دوی مقام ته نشم رسېدی. هغه دا خو خیر ډېره زه وایم چې هایر هغه باندې ده، مقام باندې ده. خو دا ده چې مینه لرم پښتو سره، شوق مې دی، لږ ډېر لیکل هم کوم او امید لرم چې د خلکو به خوښېږي. انشاءالله ضرور به خوښېږي. دا راته ووایه ویرم چې مخکې په فیوچر کې خپل ځان په کوم لیول باندې کتل غواړې، مطلب په خپل فیوچر کې څه کول غواړې مخکې؟ زه په خپل فیوچر کې خپل مستقبل کې چې دی د معاشرې دپاره کار کول غواړم، معاشره کې یو ښه تبدیلي راوستل غواړم چې څنګه زموږ سپیشلی چې دا زموږ کوم یوت دی، زموږ کوم نیو جنریشن دی، زه چې دا ډېر پوزیټیو سوچ وکړي او دا چې دی د دې د وجې بیکاز زموږ دا نیشن چې ټول هم دې باندې ولاړ دی، زموږ یوت چې دی او هغه زموږ مستقبل دی او دغه زما میشن دی. انشاءالله څنګه چې ایرم وایي چې د دې معاشرې دپاره څه کول دي، د دې خاورې دپاره څه کول دي، د دې خلکو دپاره څه کول دي، ځکه چې کوم مقامونه مخکې تللي دي هغه په مورنۍ ژبه کې تللي دي، هغې د پښتو سره د خپلې مورنۍ ژبې سره مینې لرلې ده. دغه شان موږ پښتانه پکار دي چې موږ پښتو ته وده ورکړو، پښتو ولولو، پښتو ووایو. شاعرۍ سره څومره مطلب ستا مینه ده؟ شاعران دي کوم شاعران دي خوښ دي؟ شاعران خو زما ادبي شاعري خوښه ده، ډېره زیاته هغه ډیپ مینینګ چې لري. زما شاعرانو کې حمزه بابا شو، عبدالرحمن بابا شو، دوی د زما ډېر زیات خوښېږي، د دوی شاعري مې ډېره زیاته خوښېږي او لیکم لږه ډېره په خپله هم شعر را سره یو شریک چې مینوالو ته ورسې چې او ایرم هم لیکل کوي. ولې نه، یو شعر ویل غواړم، وایي مینه به قربان کړم خو عزت پښتو به وساتم، مینه به قربان کړم خو عزت پښتو به وساتم، مینه به قربان کړم خو عزت پښتو به وساتم، ته مې د زړه سرې خو زه ایرم پښتنه یم. ماشاءالله ډېر زیات ښایسته او مینوال به لازمي خوښوي. ایرم په اخره کې مینوالو ته څه پیغام لري؟ زه هغوی ته دا پیغام ورکول غواړم چې چونکې زه یو په خپله سټوډنټ یم، سبق مې او دې ټایم موږ یونیورسټي کې یو، نو همدې حوالې سره به زه دا پیغام ورکول غواړم چې دا ډګري چې دی که نه ډګري دا صرف ستا د فیسونو یو رسید دی او دا ډګري چې دا جسټیفای کړه. اف یو هاو ا ډګري یو شوډ جسټیفای دیٹ ډګري، څه وکړه، څه پازیټیو چینج راوله. صرف هولډینګ ا ډګري از ناٹ د بیګ تھنګ، که نه هغه هر یو کس کولی شي. خبره دا ده چې انسان غټ چینج راولي په لایف کې او دا چینج چې د خپل ځان نه شروع کېږي. زما په خیال چې خپل ځان کې ته پازیټیو چینج راولي دین یو کین چینج ادرز ایز ویل ان پیپل. ایرم ډېره زیاته خوشحاله شوم چې دا سره میلاو شوم او بل د پښتو سره مینه کوئ، نو بیا ډېره زیاته راباندې ښه ولګېدې. ډېره زیاته مننه د مینوالو هم کوم. په دغه یو شعر به اجازت غواړم چې دا بره ناست خلک صبره نه راغلي نه دي، دا بره ناست خلک صبره نه راغلي نه دي، علم په پاټ کې زی بره خطه نه کوي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله آباد اوسئ. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी सिंगर शहजादी सहरा फैज़। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको हबीबुल्लाह निसार के यूट्यूब चैनल HMP के बारे में कुछ बताऊंगी। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको हर तरह की वीडियो देखने को मिलेंगी, मसलन अदबी मालूमात, शोबिस के बारे में मालूमात, यूट्यूब चैनल के बारे में मालूमात और तफरी वगैरह। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करें